دا وای ورور یار ولعالم مسرا کنه صبر درته ویانو تا در کوم تر صبر وکیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیق بھائی سنگ ہے؟ خیر دیجی. یو کیلو روجی پکار دیجی. خجی در کوم در لها. یا مرو تاسو لک صبر وکړه دا کوم تاسو لم. دا ولا قاری صاحب دا راته وایي 100 روپۍ شو جی. یاره قاری صاحب تاسو نه څو پیسې الی یو څه جی یو څه تاسو هسې خو نه وروړه خیر پیسې راته ووایه هر کله چې راشم تاسو را ساده چل کوئ پیسې نه اخلئ. نه جی نشم اخیستی که نه تاسو ځئ لاړ شئ ځئ جي ځئ الله عمل شئ جي. جزاک الله جی څه به ووایم تاسو ته تاسو هر کله داسې پیسې نه اخلئ. الله عزت وکړي. السلام علیکم. دا وای ورو استاد هالو او دا ولا استاد کنه شوف تسيروا بس دا کوم درا بقای دا کوم درا پاس روپے نور راکا ٹھیک ٹھیک نور کوم درا یارونه یو تپوس د نه کومه دا کسان پوره د یو غنټې نه ولاړ او دوی پاتې شو مطلب قاری صاحب در مخ کې کو اغله سودا مرته د دې خبره سره دی اورورا مرورا دا قاری صاحب چې کم دی کنه زموږ د جماعت امام دی او زه چې د خپل امام خدمتونه کوم احترام کوم اخر د چا بکوم نورو دا څه کار دی زموږ د جماعت امام چې کم دی زموږ د منځونو ذمہواری ما غشته ده زما د بچو د تربیت ذمہواری ما غشته ده نو چې یو کس زما د اخرت سوچ کوي نو زه به د هغه لپاره لږ د احترام او خدمت نه کوم. ماشاءالله خبره خو ډېره ښه خبره وکړه ده خو دا راته وایي چې دا پیسې دې ولې وانخېسته دا سودا خو ستا څخه نه راوړې. یارورا پیسې دې څنګه والمه تا ته پته نه لګي چې زموږ د جومات د امامانو څه تنخواګانې او چې په کومو کسانو باندې 100 یو نیم سل روپۍ د میاشتې چې کوم دی هغه وتړلی شي که نه همغه کسان بیا جومات ته مول نه هم نه راځي. نو دې د وجې زموږ ټولې محلې وایي دا فیصله کړې ده چې قاري صاحب د هر چا دوکان ته ځي که هغه د سبزۍ والا دی که هغه د فروټو والا دی که د کریانې والا دی فری سودا میلاوي. ډېر ښه وروره والله ماشاءالله ډېره ښایسته خبره دې وکړه خو دا راته ووایه چې دې ثواب کې به زه ځان څنګه شامل کړم. یارورا چې ته پکې ځان شاملې که نه او دې ثواب په کار کې نو دا اسانه طریقه ده. هغه وګوره قاري صاحب خپل موټرسایکل د مصري والا سره ټیک کوي مصري له پټې پیسې ورکړه او مصري ته دا مو وایه بیا قاري صاحب ته دا مه شو کوه چې دا والا چا ورکړې ته په دې ثواب کې شامل شوې. کوم هغه یاره دا خو ډېره ښه خبره وکړه وروره زه م ورځم په منډه باندې چې دا پیسې هغه مصري ته ورکړم. صحیح شو. استاد دا راته ووایي چې د موټرسایکل څو پیسې شوې؟ یاره جي دا خو ډېر ګران ګاډی دی او یونیک ګاډی دی قاري صاحب څه په خپله خبرو کې دا خو ډېرو پیسو دی. هو استاد جي اخلم یې نه مطلب دا راته ووایي د 100 پیسو کار دی پکې وکړو څه مسله وه پکې هغه راته وایي 100 روپۍ شو. یاره جي مبلین مو ته بدل کړه او د ټیونینګ مو ته وکړو ټوټل 450 روپۍ کېږي خیر دی تاسو 400 راکړئ. وګورئ در کوم په یو شرط چې دا قاري صاحب نه بالکل خبر نه شي. ها نه نه جي بېغمه شي خیر دی بس پرده کې به دا پیسې دغه کوي. ها دا وایي مهرباني د یو پیلک چې را سره اوس کې کېنه نه الله مې عزت وکړي بس دا به م غټ احسان وي چې قاري صاحب چې تپوس وکړو بس اجنبي راغلی او بس لاړی. صحیح شو. بېغمه شي جي الله دې ستاسو عزت وکړي. مهرباني. قاري صاحب موټرسایکل دې مکمل ټیک شو که څه مسله به کې وه خیر دی بل اوس بیا راتلی شي. ښه استاد جی 100 روپۍ شو. قاري صاحب ستاسو پیسې خو ماله بل چا راکړې. دا راته ووایه چې چا درکړی. یاره قاري صاحب یو اجنبي رالی او هغه راکړی او ما ته ویل ما ورته ما یادوه بس ویل د هغه پیسې واله ویل د هغه نه پیسې ماله چې هر څوک یې الله یې د دې اجر ورکړي. الله 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 الله
الله